کوم داسې خبره ده داسې خبره ده غلطه خو نه یم که دروغ وایم د ټولو کتونکو ته یې وایم داسې وته په منځ کې راوت انکل چې زه او دغه به لاړ شو عبادالله عبادالله زموږ یو ملګری دی په اسلام آباد کې عبادالله عباد نومې دی په هاسټل کې پاتې کېږي په اسلام آباد کې هلته یې هغه ورته سره لاړو هغه ویډیو د هغې ما څه ګوام شته زه په خپله هم ګوایم چې څه چلې کړی دی هغه جینۍ ته یې خور ویلې وه جینۍ ورسره وکړه بیا دې ویډیو کړه جینۍ تا سره ولې رابطه وکړه جینۍ پنجابی ده پیس ټو پیس ما سره میلاو شوې زه ګوایم د دې خبرې په خپله چې کاشف دا کار کړی کاشف چې په کوم نیت راوستې وه په کومه خبره یې راوستې وه ګاډي کې ما ته وایي انتظار وکړه دې نه زه انټرویو کوم زما رشته داره ده چې مې ته معلومه پنجابی وه دا اسلام آباد کې دا کیسه بیا دا په اسلام آباد کې 2 شپې کړې وې هلته په یو کور کې په قسم یې درته کوم قسم په خدای دا په سکرین چې کومه تور سره ده الله دې زما کفن نصیب نه کړي چې دې ښځې څه کاشف توپیري زنا کړې ده په اسلام آباد کې کړې یا د دروغ الزام لګوم الله دې ویم زما کفن نصیب نه کړي دې نه غټه خبره نشته ویم زما د خدای کفن نصیب نه کړي که زه دومره دروغ ویم 2 پیرې ورسره زنا کړې ده 2 پیرې الله رضا لپاره قسم درته خورم زه له خپله ګوړده خرڅوم زما نمبر چلیږي قسم درته خورم راشي ما نه ګوړدو وباسي خو دې مورکې له دا بچی ورکوي زاري درته کوم قسم په خدای چې خپله ګوړده له خرڅه کړم لالا زه ما خو زه ته ووایي که نه دنیا نه بس ځم ولې دروغ ووایم ولې ځان دغه کړمه الله ته به الله مې ویني قسم په خدای لالا دا شرافي انسان دی د ده تپوس ما کړی د بل ویډیو راخوشي ده دوکاندارانو نه مې تپوسونه کړي چې دی هلته ژوند څنګه تېروي دا یو شرافي انسان دی دا یو زناکار انسان دی دی هلته ژوند څنګه تېروي دا بل ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته ښیم او زه به درته قسم وخورم چې ما له روپۍ هم نه ده راغلي خلکو ته مونږ چې دغه کوم زه به ورته قرآن وخورم چې د عمران دپاره ما له روپۍ هم نه ده راغلي تا چا نه روپۍ نه ده اخیستې الحمدلله دا قرآن شریف دی وخایه دا قرآن دی دا د الله هغه کتاب دی په کوم چې موږ ایمان راوړی الله دې هغه خلک تباه کړي دا قرآن مې په لاس کې چې څوک دا الزام لګوي او د انسانیت جنازه وباسي دا سړی صرف موږ د انسانیت د خاطره راشد کړی دی دا قرآن مې په لاسو کې دی چې د عمران دپاره بغیر د دغه 4000 روپو چې که هر به یې تم پته ده پلار ته مې ملاقات کړی چې پیسې مې دله راوړي دي راشه د ده پیسې وي دا واله هغه وایي چې زه دا پیسې نه علم دا پیسې لګي د قرآن مې په لاس کې دي دې څوک دروغ نه وایي دا ایجاز به یې نمبر چلېدلی ایجاز به دا قرآن دی دا قرآن په لاس کې ونیسه او لاس پې کېږده تا له چا د عمران دیوانه دپاره یو روپۍ درکړې ما دې دا قرآن ووایي چې ما په سوشل میډیا ویلیم دي چې نه مې د پیسو ضرورت شته او نه پیسې اوس هم غواړم نه بیا غواړم او نه مې 10 کاله پس بیا هم ضرورت شته قسم مې په الله وایي چې ما له 4 روپۍ نه ده راستولې عمران دیوانه لپاره خو زه ټول هغه پښتنو ته وایم چې زه استعمال شم قسم په قسم خلکو استعمال کړم هغه خلک چې ټول خلک یې پېژني هغې سره به زه انشاءالله نه تعلق ساتم هغې سره به زه انشاءالله نه نیکسټ ټایم په ویډیو راځم او هغې ته زه دا وایم چې الله دې تاسو ته هدایت وکړي کاشف علي سره زما جګړه اوس صرف په دې سیز روانه ده چې عمران دیوانه له کمې پیسې راغلي دي هغه پیسې د عمران دیوانه والد صاحب ته ولې نه په حواله کېږي آیا دا پیسې کاشف له دې خلکو رالیږلي دي او که د عمران دیوانه له رالیږلي خو چېرې دا پیسې د عمران د دیوانې نو په کار دی چې هغه ته دا پیسې ورکړي صدر اکبر خان ته ما په وایس کې څه ویل مې صدر اکبر خان لږ انتظار وکړه د جمعې د ورځې پورې انتظار وکړم د جمعې ورځ چې راشي زه به په خپله الویم زه به په خپله ښکاره کوم د جمعې په ورځ هغه ما ته میسج وکړو مې ما نه یې هفته کار یې وکړو سوري وایي ما نه یې هفته ټیم نور وغوښتو چې په دې هفته کې به ولې زه خامخا پیسې ورکوم مې صدره زه ځان نه پوهېږم میاشتو شو دې وایي نن ورکوم هفته او صبر زه څه وکړم هغه صدر ته ما ته صبر وکړه صدر وایي زه نور صبر نشم کولی ماښام چې خبر شوم زما وایسونه شیر کړو ښې کړي د نر بچې شیر کړو ځکه یو میاشت ما لوبۍ را لوبۍ نن به د عمران پلار له پیسو ورکوم سبا به ورکوم رقم جان د دې خبرې ګواه دی ما په یو ورځ د کاشف سره جګړه وکړه کاشف ما ته ورځ خولې وه چې په دې ورځ به زه دله پیسې ورکوم ما زه صحیح ده په هغه ورځ مې ورته زما رینګونه نه چوتول ما پسې بلیک لیسټ واچو ما پسې به بل نمبر نه کال وکړو ما بلاک کولو په مطلب ده نه پوهېږم ما 100 پیرې بلاک کړه زه به تا بلاک کړم ما هم د یو وټساپ نه بلاک کړې پیسې دې ورکړه خو نه و یاره ستا زما په پیسو کې څه کار دی خو زه یې ورکوم خو نه څونه پیسې څونه اماونټ پیسو اماونټ په درته ښیم لا اوس ټایم نه 10 لکه 10 لکه اوس درته نه وایم د پیسو اماونټ درته ځکه نه ښیم چې دې وله پکې 10 لکه م ورکړي الله دې خوشحاله کړي بقایا د هر یو څه شته
عمران دیوانه له پیسې راغلي په هغه پیسو باندې د خېټه واچوله خېټه دا چې د رقم جان د دې خبرې ګواه دی د عمران دیوانه والد صاحب د دې خبرې ګواه دی چې د څونه ورځ نه د سره دا خبره روانه ده چې لکه دا پیسې ورکه دی وایي زه نن پیسې ورکوم سبا ورکوم نن ورکوم سبا ورکوم نو زه بیا هغې کې څه کولی شم عمران دیوانه تاسو میلو شوي دي د دنیا پیسې راغلي بې حسابه پیسې د په نوم راغلي او کاشف له راغلي وسیم په نوم څه د پاسه 1 لک روپۍ د کاشف په نوم راغلي بقا چې څومره هم دي موبایل به د وسیم سره خلکو به ورته چا به ورته سوي چا به څه ویل لکه مثال څونه پورې 10 لک 15 نه ټول ټارګېټ معلوم دی اوس زما دغه خبره شوې ده او چې زه ټوله معامله حل کوم زما چې کومې پیسې بندي شوي دي ما بندي کړي سمې په کور کې کار کړی پلسترو والا رانه سره 5 لک روپۍ وړي او څه پیسې چې کوم دي ما په هسپتال کې بندي کړي زه د هسپتال ځان له مې یو ترتیب د شیانو دپاره روانه وم ما یې تا را دې تپوس کړی دی عمران دیوانه والد صاحب خپل هسپتال جوړوي خپل هسپتال یې روان کړی دی خپل هسپتال چې ما په هغې کې لکه انویسټمنټ کړی دی کوم ځای د عمران دیوانه په پیسو باندې ته څنګه ځان له هسپتال جوړوې ځان له د خپل آمدن ذریعه جوړې نو نن یې را سره تقریبا 3 غنټې مخکې رابطه شوې ده چې زه د عمران دیوانه ته پیسې ورکوم خو ما له یو هفته ټایم را ما چې په دې هفتو باندې تا پوره یوه میاشت واړوله 2 ورځې بعد ورکوم 3 ورځې بعد ورکوم زما وایس میسیجونه صدر اکبر خان وټ کړي دا پرون جمعه وه زما جمعه ټایم و د سره اخري په هغه وایس کې ما هغه دې راغلی چې جمعې پورې ورته صبر بس دغه زما بله خبره راغله دې کې د زیناګانو زه نن هم دا خبره کوم بیا هم دا خبره کوم بیا هم دا خبره کوم په قسم یې درته کوم قسم په خدای دا په سکرین چې کومه تور سره ده الله دې زما کفن نصیب نه کړي چې دې ښځې څه کاشف توپیري زینا کړې په اسلام آباد کې کړې دا کومې زنانه چې تا سره رابطه کړې د هغې څه وایس د هغې څه کال ریکارډر د هغې ما څه ګوام شته ښه زه په خپله هم ګوایم چې څه چلې کړی دی او هغه جینۍ ته یې خور ویلې وه جینۍ ورسره وکړه بیا دې ویډیو کړه دې جینۍ تا سره ولې رابطه وکړه جینۍ پنجابۍ د پیس ټو پیس ما سره میلاو شوې ښه زه ګوایم د دې خبرې په خپله چې کاشف دا کار کړی کاشف چې په کوم نیت راوستې وه په کومه خبره راوستې وه ګاډي کې ما ته وایي انتظار وکړه دې نه زه انټرویو کوم زما رشته داره ده چې مې ته معلومه پنجابۍ وه دا اسلام آباد کې دا کیسه بیا دا په اسلام آباد کې 2 شپې کړې وې هلته په یو کور کې بل ورځ خبر شوم ښځې راته کلمات تېره کړه جړل یې په چغو جړل وی اس نے میرے ساتھ 2 دفعہ زنا کیا ہے کاشف کو دومره نر دی دغه ښځې سه 2 پیر زنا نه دی کړی دی په قرآن لاس کې دي زه دی کوم مسلمانی د دغه پلار دی پې کې دي زه دا خبره تاسو مخکې نه ولې نه کوئ چې تاسو یو پرده مې پرې راچولې وه هغه پردې نه غلطه پرده واغسته اوس چې دی بیا ما باندې پرده راواچي پردې حق خوري خدای دې تا به برباد کړي زناکار بچی دا پردې حق ورکړه زه لعنت په هغه سړي یم چې دې خنزیر له دا پیسې رالیږي او څوک چې ول رالیږي غټ خنزیر غم دی دې حرام خور لی رالیږي کېنه وه ما ته کاشفو لیب ټول راشه لیپونه سټارټ کړي چې چا پټ کړم ما سره ثبوت نه ما سره ګواه نه کومه خبره چې ده هغه د زنا ده کنه د پیسو د د دواړو ده د زنا ده د پیسو ده د بل وایس اورم چې د یو جینۍ ته وایي روزه کنه سلام وکړه روزه کنه سلام وکړه کنه دا شیزونه دي وګورئ سم شیزونه څنګه چلې زه را سره زه چې چکر درکړم کنه اسلام آباد ته هر یو څیز بخیر دا خو د ملګرو منځ کې ګپ وي دا یو ګپ وي یو د زنا په اراده یې د زنا په اراده ځان څخه جوړې موت یې خدای قرآن ته وګورئ لکه داسې کې جینۍ له به د کور د بوزم کور یم راته معلوم دی به راته په خپله ووایي په خپله به ووایي هغه په خپله به درته ووایي کو زه یا دروغ یم یا د دروغ الزام لګوم الله دې ویم زما کفن نصیب نه کړي دې نه غټه خبره نشته کو زه په چا الزام بې ځایه لګوم او یا دروغ ویم یا دا کار نه کړی یم الله دې زما دا کفن نصیب نه کړي خو د خلکو د چې هغې ته څنګه وایې چېرې دا بله دا زنانه سره د زنا کړې ده ویم زما د خدای کفن نصیب نه کړي کو زه دومره دروغ ویم 2 پیرې ورسره زنا کړې ده 2 پیرې دا لکه په مخامخ بالکل دا ما ته پته ده د دې پروف هم شته هر یو څیز شته ویم دی په قرآن لاس کې دی دی وایي دومره پراډي دی او دومره انټرنیشنل حرامي دی اوس یې غلط ډېر وکړه هغه د آیس چې کومه نشه ده په هغې ککړ دی آیس او چرس داسې سکي د هغه د دې شکل نه به تاسو ته پته لګي چې دومره غټه نشه کوي خو سوچ وکړه چې مخکې روان څه دي د دې غریبانانو د دې مسکینانو په پیسو باندې قسم په خدای زنا کېږي د الله په ذات مې د قسم یې څو پیرې ما په دې خپلو سترګو لیدلي او زما سره یې نور هم ثبوت شته چې په کومه طریقه د ښځو سره خبرې کوي دا تاسو مړه پرېږده اوس پرېږده یو موقع ورکوم دا بس پرېږده چې یو موقع ده تر څو دې په خپله نه وي که نه دا به زه د اصلیت ښکاره کوم د خیره سره او بل زه د یو خبره کوم چې دا مسافر بیا هم را لګي او بیا هم دته پیسې را لېږي
دغه خلک دې مړه دغه آرام والې رالیږي دغه آرام خوارې رالیږي سم عمران دیوانه د کیس نه بعد کم سے کم 10 दिन 8 दिन 5 दिन 7 दिन الله ته پته ده هغې نه بعد ماته یو میسج شوی دا میسج د بیلجیم نمبر دی دا نمبر لږ شو کا دا موبایل ته راښکته کړه راښکته کړه دا موبایل زوم کا دا نمبر شو کا دا نمبر دی دا دې نمبر ته ماته دا میسج راغلی دی دا وره یو منټ ښه السلام علیکم جیڅانه وروڼه څنګه یې ښه یې یلو را کاشف علي خو ایسته زه بلاک کړی ما او ما ته یې د خپلو وایسونو جواب هم ایسته نه دی راکړی ما خو دلته یوه روپۍ مې راټوله کړې وه ما وې دا به دغه مذهوب ته دغه کم روچ و زمونږ ایسته شاعري به یې کوله مونږ خو به کتو ډېر خلک وو ما وی چې یاره دا یو روپۍ هغه ته ورورسي خو هغه زه بلاک کړی یم او زما ته یو ویډیو کلیپ راسند کا یا کاشف سره رابطه وکړه چې موږ ته پته ولګي چې زموږ د روپۍ ته رسېدلي دي او که نه دي رسېدلي ستا به ډېره مهرباني وي کاشف علي سره پکې زما تر منځه خبرې وشوې هغه خبرې م واورې کاشفه څنګه چل دی یاره سړی راپسې نښتې دی یاره وایي دا پیسو څه حساب دی یاره ماله زه خو درلم ما دې نه مخکې تا ته په خیال باندې څو پیري وې تا ویلي درلم دغلته خو دا سړی یاره ډېر مطمئنه لګیا دی نو ما څه حساب دی یاره زه والله شکي یم یار ما ته ووایي چې زه شکي یم دا سړی ډېر ما مطمئنه کړی ډېر په طریقه لګیا دی دا پیسې در لېږلي دي ما ته په جواب کې څه وواورئ وعلیکم روزانه تا خو ما سره ټوله ورځ تېره کوه دلته راغې ما سره کېناستې باقاعده مې قرآن نه راغستی قرآن مې درته کولو خو تا هر څه خپله وکړه یار په دې زه نه پوهېږم چې ته څه وې هغه څه وې هر څه تا خپله وکړه وروره بیا ما زما دغه کال ولې نه شو دی 10 کاله مې درته وکړو دا میسج باندې دې مجبوره کړم دونه ورځ ور مې دا میسج چلو تا د ما میسجونه هم شروع کړي کال نه شوتی که نه اوس څه حساب دی د سړي د دې پیسو څه حساب دی والله هغه ډېر مطمئن لګیا دی ډېر دغه لګیا دی پیسې نه اخیستي خیر رسېدې واله سمه دې دیوانه نه ورکړې ځکه سړي ډېر غربت ته د سړي ویډیو کلیپ جوړ کړه زیشانه ته لیونې شوې که څنګه یار دماغ خو یې نه خراب زه درته څه یم ورته څه وې پروف به پروف دې ما پسې رولېږي چې هر څه منم خو ځان نه لګیا دی بس لګیا دی زیشانه لږ سوچ کوه یار دا صرف ځان نه لګیا دی واوره ښه ته د جواب بیا زما جواب څنګه دماغ مې خراب دی دماغ ستا خراب دی پردې پیسې راغلي نو ته ما ته قسمونه قرآنونه د خپلو پیسو لپاره خلک د ایمانه تېرېږي ما له پیسو لپاره خلک ورور وژني ته دې ما ته قسم قرآن نه شي کولی پردې پیسې دي سړي نه پیسې په حواله کړه وروره ګناه والا که قسم په خدای دې ګوره کمیس پرتوګ نه په دې سوشل میډیا وباسم او د 2 ټکو دې ګوره پرېنهدم پوه شوې که نه څنګه دماغ مې خراب دی د ما دوی چې ستا دماغ خراب دی دماغ ستا خراب دی پردی پیسې ورکړه قسم په خدای چې کمیس پرتوګ درنه کاږم وباسم خو دا پردی پیسې درنه لرم د ما د په جواب کې څه وې زیشانه ته لیونېږه څنګه یار ما تا ته سل ځل وې چې نه مې دي اخیستې نه مې دي اخیستې نه مې دي اخیستې چې څه کولی شو ګلاس ته خلاص توری په لاس ښه د ما ته دا ووایي ما ورته بس صحیح ده که نه اوس په پته لګي زه اوس په پته لګي چې په تا کې زه پړی اچوم او که نه اچوم غل بچیه پردی پیسې دي وایي پیسې ورکړه زیاتې خوره آرام خوره پیسې ورکړه غله د ماښامه پورې به زه ستا نه کمیس پرتوګ وباسم بې وجدانه انسانه پردی د آرام مالو ته ناست آرام خوره ته خو ډېر فضل انسان یې او ما سره دومره ټایم نشته زه پروګرام کې یم او چې څه کولی شم ما ته یو کس کاله په وزیشانه تاسو راغلی وې اسلام آباد ته بلکل دې زما چې اسلام آباد ته تللی زه ورسره تللی یم 2-3 ملګري نورو د اسلام آباد کې مونږه څه خبره داسې راغله نو مونږ لاړو هغه کیفې ورته وویل ته هغه خلک ټیک ټاکران مکټرکران ټول خلک راټول شوي پارک و هغې کې دې زمونږ نه لاړو چې تاسو د کیفې ته لاړ شئ او زه دلته یو انټرویو ده او بار بار راته رنګ کوي او دا موقع ده زه هغه انټرویو کوم داسې خبره ده داسې خبره ده غلطه خو نه یم که دروغ وایم دې ټولو کسونو ته وایه داسې وته په منځ کې راودانګل چې زه او دغه به لاړ شو عباد الله زموږ یو ملګری دی په اسلام آباد کې عباد الله عباد نومې دی په هاسټل کې پاتې کېږي په اسلام آباد کې هلته یې هغه ورته سره لاړو هغه ویډیو د هغې ما سره ګوام شته زه په خپله هم ګوایم چې څه چلې کړی دی هغه جینۍ ته یې خور ویلې وه جینۍ ورسره وکړه بیا دې ویډیو کړه جینۍ تا سره ولې رابطه وکړه جینۍ پنجابۍ ده پیس ټو پیس ما سره میلاو شوې زه ګوایم د دې خبرې په خپله چې کاشف دا کار کړی کاشف چې په کوم نیت راوستې وه په کومه خبره راوستې وه ګاډي کې ما ته وایي انتظار وکړه دې نه زه انټرویو کوم زما رشته داره ده چې مې ته معلومه پنجابۍ وه دا اسلام آباد کې دا کیسه بیا دا په اسلام آباد کې 2 شپې کړې وې هلته په یو کور هغه ویډیو راته د هغې نه بعد چې کله دا خبره را تازه شو ما ته پکې یو کس کال وکړو چې زیشانه تا دې زنانه له 26,000 روپۍ ورکړې وې داسې ده
24000 روپۍ یا ډونیشن شي یا هر څه یا تا د چا نه مخکې نه تا هغې ته 24000 روپۍ شمار کړه تا ورکړي دي زه خو په موقع نه وم که نه زه خو تا سره وایم نه وایه دې کتونکو ته خو زه دا روپۍ وایه ته مخامخ زه 24000 روپۍ دې ورکړي بالکل ورکړي مې دي هغې کې ما ته چې کاشف 24000 روپۍ ورکړي او د دې ښځې سره 2 پیرې زیاتې کړې دي په هغې باندې ما په خپله نه لیدلې که نه زه خو تا سره په موقع نه وم که نه تا سره څوک زیشانه پروف به دې ثابت کړو هر څه به یې راغشتي وو هر یو څیز به یې راغشتي وو ما به منلي وو یار د عبادالله کې ګرځم هر خور تپوس کوم یار زه به دغه سړی رانیسم او دلته به یې کېروم او په مور خور به ورله خېږم چې تا دا خبره ما ته کړې ما دا ثبوت راکړه هغه زه به بلیک لیست کې اچولم 17 نمبر دی عبادالله نوم دی 17 اور زه په دې موبایل کې ګورم ته د خیم دغه نمبر دی ویډیو کال یې وکړو قرآن یې پرې راته وکړل دا یې خبره وکړه ثبوت دې ولې نه راغوستو پروف دې ولې نه راغوستو چې نشته بیا دې ویډیو ولې کړه کاشف زه تا ته خیم که نه زه تا ته ویم دا مسله که زه سره په هغې هم خبرې کوم د هغې نه بعد ته ما دا خبره وکړه